إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى في مقام آخر: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال عليه السلام في مقام آخر: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وقال عليه السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام توصية لابن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا استعنت فاستعن بالله. د سوات کابل علاقی انتہائی د قدر اور د عزت لوڑ شیوخ علماء طلباء سپینگرو عوامو نوجوانانو کورونو کے آواز اوریدن کو با حیا با پردہ تور سرو خیندو میندو ټولنا اول خو چې زمونږه کما والده مرحومه وفات شوې ده، الله سبحانه وتعالی دې د هغې په ګناهونو د عفو قلم راکاږي او الله سبحانه وتعالی دې ورته دا لوی سفر آسان کی. کم خلق پہ دردمند ہے پاسماندگان، اللہ رب العالمین دے ورته صبر جمیل ورکی. تو قرآن کریم سرا دا مجلس متعلق دے اور اللہ رب العالمین مونږ تاسو ته دا ډیوټي را کړې ده قرآن بس دکو، احادیث د رسول الله علیه السلام بس دکو، عمل کې وراولو. دین بغیر زمونږه بل خلاصی نشتا. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ د بنی آدم د شرافت نه وجه ذکر کی مجموع الفتاوا کی. یو وجه ورکی دا ذکر کی چې د انسان د اشرف المخلوقات کې دو غټه وجه دا ده چې دا مکلف دی د احکام شرعیو. ساروی په طاقت کې مونږ نه زیات دي که کم دي؟ تاسو ما ته توجه وکړئ یار، لږ ورو وایئ. د سارو طاقت د انسانانو نه زیات دی که کم دی؟ ټول وایئ زیات دی که کم دی؟ شوق سره وایئ زیات دی که کم دی؟ د هغې سترګې هم زمونږ نه غټې دي، د هغې ژبه هم زمونږ نه غټه ده، لیکن الله هغې ته دا مقام نه دی ورکړی. وجه دا ده چې هغه د قرآن او د حدیث د عمل مکلف نه دي. هغې د الله د دین د زده کړې او د حساب کتاب مکلف نه دي. اے د آدم بچیا، اے د محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امتی، ته د قرآن مکلفې، ته د احادیثو د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مکلفې. ته به دا زده کې، ستا عقیده ستا عمل دا به د قرآن او د حدیث سره برابري. اے مسلمان، ستا عقیده به د الله رب العالمین په ذات باندې بالکل برابر جوړی. یو الله رب العالمین با ته حاجت روا گڼې، یو الله به مشکل کشا گڼې، یو الله به د مندانې ذمہ دار گڼې، یو الله به د عزت او د ذلت مالک گڼې، یو الله به بغیر اسباب و امداد کوونکې گڼې. بې د الله نه که نبی دی او که ولی دی، که ژوندی دی او که مړی دی، که اکابر دی او که مقابر دی، څومره خلق چې دی دا الله ته محتاج دی اور دا د الله په صفاتو کې د یو صفت هم مستحق نه دي. تا به د عقیدې خپل رب به پیژنې، توحید چې ورته وایي د الله سبحانه وتعالی یووالی. چې پاسپورټ دې نه جوړو ته بار دوبۍ ته او سعودي عربو ته تللی شي؟ اے چې د توحید عقیده دې نه د علماو نه تپوسو کې په دې اتفاق دی چې جنت ته تللی نشي. چې عقیده د توحید دې نه جنت ته تللی نشي.
او عقیده توحید څه ته وایي دا زده کې او په دې باندې خپله عقیده برابر کې ما سوی الله د الله نه علاوه چې څه دي که هغه نبي دی که هغه ولی دی که جن دی که ملائک دی که هغه شیخ عبدالقادر جیلانی بابا دی که هغه علی حجویری دی که هغه داتا گنج بخش دی که هغه تروډیری بابا دی که هغه پیر بابا دی او که هغه کاکا صاحب دی دا ټول الله ته محتاج دي دی نه د نفع مالکان دي نه د نقصان مالکان دي دا نه چاته عزت ورکولی شي نه ذلت ورکولی شي دا نه بیماری راوستی شي دا نه بیماری لرې کولی شي دا د عزت او د ذلت مالک چې دی دا صرف اور صرف څوک دی لګرو وای څوک دی یاره شوق سره ووایه چې دا پته مو نه لګي چې دا جومات تش دی دا د عزت او د ذلت مالک دا د تمامو مشکلاتو سر کوونکی صرف اور صرف څوک دی ټول وایه څوک دی دا د مسلمان اولنۍ عقیده ده دې عقیده کې به مسلمان بالکل ذره گنجائش نور نه پرېږدي چې حاجت سر کوونکی یو الله دی بے د الله نه بل څوک زما حاجات نشي سر کولی خلق چې کله نه پوهېدل هغې به د الله او د مخلوق قیاس یو شان کو ویل به چې یاره ته جج ته رسي نو جج ته د رسېدو نه مخکې وکیل پکار وي که نه وي پکار بغیر د وکیل نه جج ته تری شي اور ته چې کوټې ته خیجې د سیړو نه بغیر د ادرمپایې نه بغیر نشي ختې وایي ته چې دومره لوی ذات الله لځي نو د دې اولیاو د دې نیکانو خلکو د توفیل او برکت نه بغیر به څنګه لاړ شي دا د خالق او د مخلوق د یو بل سره موازنه کول دي حالانکه الله فرمایي لیس کمثله شیء د الله په شانتې هیڅوک نشته وجه د هغې دا ده کمال او نکته په هغې کې دا ده مونږ چې کله جج ته ځو وکیل ځکه نیسو چې مونږ جج ته رسېدلی زمونږ او د جج منځ کې دومره لیوروالی او دومره فاصله ده چې مونږ جج ته براه راست تللی کوټه زمونږ نه بره ده مونږ بغیر د پوړو هغې ته رسېدلی خو رب العالمین فرمائی نحن اقرب الیہ من حبل الورید اے دا آدم بچیا دنیا کی پدی قانون زان پویا کا جج لری دے تزک وکیل نسی کوٹا لری دا تزکا نا پوڑو سہارا اخلے نحن اقرب الیہ من حبل الورید اے دا آدم بچیا تا تا امداد کولو کې ستا د مرۍ رګونه تا ته دومره نه دي نږدې څومره چې د الله په امر او حکم سره د الله امداد تا ته نږدې دی نحن اقرب الیه من حبل الورید اور کله فرمای اذا سألک عبادی کله چې بندگان ستان زما متعلق تپوس کوي فإني قریب ته ورته وایه چې زه ډېر نږدې یم نو عرض دا دی الله اگر تخپل حاجات پیش کول دی اللہ سبحانہ وتعالی تا خپل مشکلات وړاندې کول دی دی قرآن کی دا انبیاء علیہم السلام دعاګانې ذکر دی کله چې نبی دعا غواړي ربی 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 پی ربنا 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 سره دعا غواړي چرته کې د یو ولی د یو نبی د یو بزرگ د یو مړي وسیله او توفیل الله ته نه پیش کوي ربنا اے زمونږ ربا یونس علیہ السلام په ټکو تورو تیارو کې الله ته آواز کوي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا اله الا انتا اے اللہ یو حاجت سر کون کی نشتا لا الہ حصوک حاجت روا نشتا لا الہ اسوک مشکل کشا نشتا لا الہ اسوک دا الوحیت دا صفاتو لائق نشتا عالمان وی نکرا پسیاق دا نفی کی عموم پیدا کی سور دا سالبی کلیے جوڑی نفی دا محمول کی دا موضوع دا طول افرادنا
په دنیا کې چې څومره خلکو ته الہ ویلی شوی دی، که عیسی علیه السلام دی، که هغه عزیر علیه السلام دی، که هغه عبدالقادر جیلانی صاحب دی، که هغه لات منات عزا او هبل دی، لا الہ دې کې هیڅ څوک د الوهیت د صفاتو مستحق نشتا. که د الوهیت د صفاتو مستحق ذات وي صرف اور صرف څوک دی؟ ټول وایي څوک دی؟ نو اول به دا عقیده زمونږ د دې سپینګیرو مشرانو برابر وي چې رب سره به ګورې شریک نه جوړو. دا نازک تار دی، دا نازکه معامله ده. په ټولو ګناهونو به د الله د عفو قلم راکاږي، خو چې الله سره د شریک جوړ کړي نو شرک الله معاف کوي نه. قرآن کی قانون دے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ سبحانہ وتعالی لا یغفر ان یشرک به، بغیر د توبې الله شرک چرې نه معاف کوي. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، او د شرک نه علاوه چې څومره ګناهونه دي رب العالمین وغواړي ټول به درته معاف کړي. نو اول د الله رب العالمین یووالی د زړه ته وردن نکو. د آخرت د تیاری دپاره د ټولو نه اولنی څیز امام قرطبی رحمت الله علیه تفسیر قرطبی کی وی ان اول ما یجب اظهاره ولا يجوز کتمانه امر التوحید. د ټولو نه اولنی هغه مسله چې هغه په مسلمانانو لازم ده، د عالم دپاره فرض دی چې دا مسله به بیانوي، په عوامو فرض دی چې دا مسله به زده کوي. ان اول ما د ټولو اولنی مسله یجب اظهاره چې د هغې ښکاره کول په منبر او محراب د عالم ذمه داري ده، ولا یجوز کتمانه او د هغې د پټولو اجازت بالکل نشته. امر التوحید هغه د الله د یووالي مسله ده. په دې به ځان پوهه کې چې کله رب ستا د عزت فیصله نه کړي، رب ستا د شفا فیصله نه کړي، د زیارت په مالګو او د زیارت په کاڼو باندې چاته شفا ملاوېدلې؟ چاته شفا ملاوېدلې؟ چاته چې رب د عزت فیصله ونه کړي نو د زیارت شال بدلول، الته کاڼي په ځان وخل، د زیارت ډپخ کولول، الته مالګې سټل، د هغه ځای خورې چاته نجات او خلاصې ورکولې، د چا مشکل حل کولې. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، اے خلقو تاسو ټول الله ته محتاج یې. دا خبره قرآن دومره تاکید سره ذکر کړې ده، فرمایي یا ایها الناس، اے ټولو خلقو. دا علما ناست دي دیو پوهیږي کله چې الله احکام شرعیه بیانوي نو یا ایها الذین آمنوا سره خطاب کوي، اور کله چې عقیده بیانوي نو یا ایها الناس سره خطاب کوي. مطلب دا دی چې د ټولو نه اول تمام انسانان د عقیدې د اصلاح مکلف دي، بیا به اعمال کوي. فرمایي یا ایها الناس، اے خلقو عربو عجمو ځوانانو بوډاګانو ښځو سړو، ضرب مثل فاستمعوا له، یو مثال بیانولی شي فاستمعوا له، هغه مثال ته غوږ کیدی، د کار مثال دی. نو چې قرآن کې الله فرمایي غوږ ورته کیدی، دا خبره به قیمتي وي او که نه بني؟ اے خلقو الله فرمایي ضرب مثل، یو مثال بیانولی شي فاستمعوا له، هغې ته څه کیدی؟ الله فرمایي غوږ ورته کیدی. که الله داسې نه وي فرمایلی د الله عامه خبرې هم به ورته مونږ غوږ دو، خو چې کله الله سبحانه وتعالی مطالبه کوي چې توجه وکړي نو تاسو به توجه کوئ که نه کوئ؟ آخري خبره کوم، فرمایي یا ایها الناس، اے خلقو ضرب مثل فاستمعوا له، یو مثال بیانول شي غوږ ورته کیدی. ان الذین تدعون من دون الله، ان خبر حل کی، یقین سره خبر کی. ان الذین قانون داده الذین یقینا آغا کسان
نمونه یې نه اخلي چې پلان کې او پلان کې ولي شاه ولی الله رحمت الله علیه فتح المبین کې هم ذکر کړی دی حجت الله البالغه کې هم ذکر کړي التفهیمات الالهیه کې هم کړي ما من بلدة الا ولها آلهة تعبد داسې یو کلی نشتا مگر هلته به یو درګاه وي خلک به د هغې عبادتونه کوي نو نوم یې وانغس ان الذین یقینا هغه کسان تدعون من دون الله چې تاسو هغې ته رامدد شوای تاسو هغې ته راورسېږه لویه ځوانه وایې تدعونه چې تاسو جړا کوئ هغې ته تدعونا چې تاسو را بلې هغې ولره تدعونا چې تاسو امید ساتئ د هغې نه من دون الله د الله نه چې کوم علاوه دي که هغه نبي دی من دون الله کې راځي احمد رضا خان بریلوی خپل تفسیر کې لیکلی دی چې من دون الله اطلاق په جمیع ما سوی الله باندې کیږي امدا خبره نعیم احمد مراد آبادی خزائن العرفان کې لیکلی ده فرمائی تدعون من دون اللہ چې د الله نه علاوه تاسو څوک را بلې کاغه نبی دی کاغه ولی دی کاغه پیر صاحب دی کاغه کاکا صاحب دی کا ژوندی دی کاغه مړی دی من دون الله الله نه بغیر چې تاسو څوک را بلې لن یخلقوا ذبابا علما په دې پوهېږي لن چې په مضارع داخل شي نو نفي په مستقبل کې راولي تر قیامت پورې ټول زمانه ته شامل دی الله فرمایي دا زمانه بغیر چې چا ته را مدد شوای دا زمانه بغیر چې د کم قبر کانی پزان وخه زمانه بغیر چې د کم قبر شالونه لګوي تدعون من دون الله چې د الله نه علاوه ته تم ساته لن يخلقوا ذبابا الله فرمایي تعالی بچي در کول پرېږده تا ته اولاد در کول پرېږده تا ته شفا در کول پرېږده لن یخلقوا ذبابا دا چاته چې را مدد شوای لن یخلقوا ذبابا رب فرمایي په خپل ذات مې قسمی دا یو مچ او یو ماش پیدا کولی یو مچ او یو ماش پیدا کولی لن یخلقوا ذبابا یو مچ او ماش نشي پیدا کولی ولا اجتمعوا له که دا ټول اولیاء دا ټول من دون الله راجم شي خدا یو مچ پیدا کولی او بیا د هغې عجز ذکر کوي زه کمال پکې نشته خو نور به اختیاري الله فرمایي وان یسلبهم الذباب شیئا چې دې قبر باندې تا کومه مالګه او مټیایي ایښې ده مچ راغې او خپو کې دا مټیایي څه کړه ان یسلبهم الذباب شیئا شیئا نکره راوړو د وړوکي نه وړوکي سیس ان یسلبهم الذباب شیئا یو سیز راوچت کو لن یستنقذوه منه تا د نفع او د نقصان خبره پرېږده د خپل قبر د مټیایي او د زرې اختیار هم نه لري نو کم چې د خپل ځان دپاره د نفع او د نقصان مالکان نه وي ابا ما او تا ته نفع او نقصان راورسوي رب العالمین لنډه خبره کوي ضعف الطالب والمطلوب کم چې درگاه ته روان دی او هغه ته وایي کاکا په تا بشي او په خدای بشي ما له عزت را لالا په تا بشي او په خدای بشي بابا ما ته بچی راکا ما ته عزت را الله فرمایي ضعف الطالب والمطلوب کم چې تلی دی دام کمزور دی چانې چې غواړي دام کمزور دی زورور ذات څوک دی ټول وایي څوک دی رب سره واسطه جوړه کا چرګ څو بچي راړي شلو پورې بچي چرګ راړي که نه غاړې ته تعویزه چولې دی مه کوه چولې به یار تاسو ته لایو وکړه یار یو بابا دربار له تلې ده اے خلقا چرګه شل بچي راړي یو تعویز یې نه دی اچولی یو دربار د غیر الله ته نه رتلی اے سړیه ستا یو بچی نشته تا د هر زیارت مالګې وسټلې تا د هر قبر کاړي په ځان ووال و الهکم اله واحد اے خلقو حاجت روا یو الله اے خلقو مشکل کشا یو الله اے خلقو فریاد اوریدونکې یو الله بغیر اسباب و امداد کوونکې یو الله ان اولا
ما يجب اظهاره ولا يجوز كتمانه. امر التوحید امام قرطبی رحمت الله علیه وی ټولنا اول هغه مسله چې د هغې ښکاره کول په عالم ضروري دي، په عوامو زده کول ضروري دي، اور د هغې مخالفت حرام دی، پټول حرام دي. امر التوحید هغه د الله د یووالي مسله ده. د دوو شخصیاتو به ډېر عزت کوو، یو به د الله سبحانه وتعالی ډېر عزت کوو، د چا؟ او بل به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر عزت کوو. د الله عزت دې ته وایي چې الله سره به شریک و. که یو سړی پلار ته ووایي چې تم زما پلار یې، خو ما سره په دې پلارتوب کې زید عمر بکر هم شریک دی، د پلار عزت وکړو؟ پلار به وله مخ ته مونه ګوري، مور به هم ورته وایي چې رکشه زما په لمن دې د بې حیایۍ تور داغ ولګو، صرف زه د پلار یم. ای ستا پلار ځان سره شریک نه مني، هغه لوی رب به ځان سره څوک شریک کی؟ یره جی دا خو عام خلق دی، دا یې خو ګنې چونې خلق دی، اولیاء دي، نیکان خلق دي، دا خو د الله خواص دي. د دې په شرک څه دنیا ورانیږي؟ د دې که الله سره شریکان کې وي په دې دنیا نه وران، دا خو د الله خواص دي. یو سړي چې ښځه کړې وي دا رور د سړي خاص وي که نه خاص نه وي؟ د رور نه قریبه رشته به بله وي؟ تاسو نه تپوس کوم، تاسو ولې داسې کنفیوز غوندی سر کې؟ د الله توحید ګورې کلک بیانوي، دې سره د الله سبحانه وتعالی امداد راځي. او د چا ذات مه ټارګېټ کوئ او توحید بیانوي. قسم په رب دی که د توحید هر دمونه دشمن ناس وي، خو د رب توحید دومره خوږ شی دی چې د هغه زړه کې لارې کوي. د توحید په بیان باندې هیڅ پروا مه کوئ. بهرحال دا رور د سړي د ټولو نه اهمه رشته ده او که نه ده؟ اهمه رشته ده که نه؟ دکسې که یو سړی ووایي چې یاره زما ښځه ده، خپل سکه رور څوک ځان سره په ښځه کې شریک کوي؟ نو سکه رور دی جي بیا هم برداشت و. دکسې چې څنګه ته خپل سکه او خوږ رور په ښځه کې نشي شریک کولی، دغسې الله خپل خواږه اولیاء او انبیا په خپل الوهیت کې شریکولی. بس وی زمنم اولیاء چې مرتبه ورکړې خدای دي، خو دې خلکو د خپل ځان نه ورتړلې دا ډیګرې دي. ولی دې کې شک نشتا، لوی مقام او مرتبه دې کې شک نشتا، حسن ظن په بنا جنتی به وي دې کې شک نشتا. خو د ستا د مشکلاتو حل کولو ذمہ دارو، ستا د پریشانو حل کولو ذمہ دارو ضعف الطالب والمطلوب. دا هر څه چې حل کوي، د هر چا پریشانې چې حل کوي، دا صرف اور صرف الله دی. نو عرض مې دا کو چې د الله سبحانه وتعالی عزت دا دی چې څوک الله سره شریک او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عزت دا دی چې د هغه په دین کې بدعات جوړو، چې د چا پیغمبر علیه السلام سره مینه وي هغه به د هغه د قدم قدم طریقې تابعدار وي که نه به وي؟ نو دا مونږ چې کم بدعات کوو دا د الله پیغمبر کړي دي، نو دا په هغه باندې بدځوني ده او که نه چې یاره دا دین دی خو د الله د پیغمبر نه پاتې شوی. یاد ساتئ د محبت رسول دعوه ډېره ښکلې ده، دې کې مونږ ټول شریک یو. د محبت مع الله او د حب مع الله، د الله د محبت دعوه ډېره ښکلې ده، خو د الله د محبت دلیل دا دی چې څوک الله سره شریک د چا هر څومره مقام او مرتبه ده خو الله سره شریک د محمد مصطفی سره محبت بالکل دی، خو د هغې مطلب دا دی چې د هغه په دین کې د خپل ځان نه طریقې رادن نه، بدعات رسومات او رواجونه رادن نه، دین رسول الله علیه السلام کامل بیان کړی دی. نو د الله د محبت خو ټول دعوه کوو که نه کوو؟ د هغې محبت د دعوې دپاره به په دې خبره کلک یو که نه چې څوک به الله سره شریک پیغمبر علیه السلام سره به ټول محبت کوو که نه به کوو؟ زوام د کائنات ذره ذره دی د محمد مصطفی د حسن و جمال نه قربان شي. لیکن محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړلی دی چې صحیح کړي دي هغه به کوو، هغه دین دی. چې صحیح نه دي کړی د هغې نه کول دین دی. یو لوی حنفي عالم دی ملا علی قاری رحمت الله علیه مرقات کې وایي الاتباع کما یکون فی الفعل هکذا یکون فی الترک. څنګه چې په کولو کې د پیغمبر علیه السلام اتباع ده، داسې په نه کولو کې هم د پیغمبر علیه السلام اتباع کې. د سارې مونځ کې پره څو رکعتې دي؟ دوا. که یو سړی 3 رکعاته وکړي چې د الله حمد به پکې وم جایز ده؟ یار د الله حمد ورکې وي، دومره غټ مفتیان یې یار، ډایرکټ ناجایز. د الله په حمد هم پابندي ماشا اتباع نه خلاف ده.
جنازه منځ دی که نه دی؟ که سجده او رکوع پکې وکړې د الله تسبیح پکې وکړې جایز ده؟ اذان کې د الله بړایي ده او که نه ده؟ که چېرې د جنازې نه مخکې اذان وشي جایز ده؟ د الله بړایي ده یار. ماشاءالله دا نیک کارونه دي، نیک کارونه. لیکن د نیکو کارونو کې هم مونږ به مخکې نه ځو. ولې؟ د پیغمبر علیه السلام طریقه داسې نه وه. عایشه رضی الله تعالی عنها نه روایت نقل دی. کتاب القضاء کې امام بخاري راوړلی دی. کتاب الفتن کې رستم امام مسلم رحمت الله علیه 2 ځله ذکر کړی دی. فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. چا چې زمونږ دین کې داسې کار را دن نه کو چې هغه الله او د الله رسول نه وي فرمایلی فهو رد، دا عمل مردود دی او دا سړی مرټلی شوی دی. نو عرض دا دی ورونو، دا قرآن انقلابی کتاب دی. خپل بچی دی قرآن ته رانږدې کې، خپل عقیدې د قرآن موافق کې، خپل عمل د قرآن موافق کې. اے اهل الحدیث علماء او طلباو، اے انسانانو، دا قرآن او حدیث بیان کې د چا ذات مه ټارګټ کوئ. الله سره کلک تعلق هم پیدا کې چې معاشره کې کومه بیماری ده د شپې لږ الله ته ودرېږې، الله ته جاړه چې اے الله زه خو د توحید بیان کوم، دا خلک نه دي پویا، الله تا سره شریکان جوړوي. اے رب زما آواز کې داسې طاقت پیدا کې، الله زما په آواز کې داسې کشش پیدا کې چې زما د ژبې نه یو ټکي روزي. که یو سړی ستا د توحید نه هم باغي دی خو چې د ژبې نه مې ټکي راووتو، یا الله دا خپل توحید د خپلو دشمنانو سینې ته هم وردن نه کا. دا جړه او پریاد به دا داعیان الله ته کوي که نه به کوي؟ دا خلک د توحید دشمنان نه دی، دا زما استاد د سخت رویې دشمنان دی. څوک به د رب دشمنۍ ته ودرېږي؟ څوک به د رب د محبت نه انکار وکړي؟ رب به په یو کار خفه کېږي او زما عاشق رسول رور به هغه کار ته تیار شي؟ سوال نه پیدا کېږي چې په شرک رب خفه کېږي. نو نیکان خلک به دا کار وکړي؟ پوه نه دي. قرآن وی ویحسبون انهم مهتدون، دی وی کنه دا زه سم کار کوم. قرآن وی ویحسنون صنعا، دی وی کنه زه صحیح کار کوم. خو الله فرمای زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان ورته د گمراهۍ لار سمه کړې ده. نو عرض دا د زړه کې درد پیدا کې، دا د توحید پیغام، دا د امن پیغام دی. رب ته مونږ روان یو، هغه رب سره به څوک شریک نه جوړی، هغه رب سره هېڅوک شریکان مه جوړوه. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه اطاعت وکړه. د هغه غټه مینه دا ده چې څه پیغمبر علیه السلام کړي دي هغه وکړه، او څه چې نه دي کړي د هغې نه منع شه. ورونو دا د قرآن او د حدیث پیغام دی. انشاءالله دې کې خو به ټول کلکه ملګرتیا کوئ که نه به کوئ؟ څوک چې وایي چې زه به د قرآن او د حدیث په بیان کې د دې علماء حقو سره ملګری ملاسونه پورته کړي. جزاکم الله خیره. اقول قولی هذا واستغفر الله لي.